أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. سورة المائدة 99 نمبر آیات ہے. پدې آیات کې الله تعالی نبی علیہ السلام تسلی ذکر کړی ده او ورسره دا مسله واضح کړی ده چې تاسو د اسلام مخالفت د نبی علیہ السلام سره دشمنی د نبی علیہ السلام هیڅ شی ورانولی نشي، هیڅ شی خرابولی نشي. او درېمه خبره دا ده چې تاسو کومې دشمنیان د اسلام خلاف کپاړونو کې پټې نیولي او که بخکاره باندې په عمل سره ظاهروي، دا ټول الله ته معلوم دي، د دې په انجام به تاسو رسئ. نو تخویف هم شو، نبی علیہ السلام دپاره تسلی شوله او د اسلام دشمنانو دپاره سخت زجر او وعید او یره شو. الله تعالی وایي ما علی الرسول الا البلاغ، نشته په نبی علیہ السلام باندې مگر صرف رسول دي، یعنی په خلکو باندې عملی کول چې خلک د ټول مسلمانان چې د هر چا په ذهن کې د اسلام محبت کوشش، دا خبره د نبی علیہ السلام باندې نشته. والله یعلم، الله پوهیږي ما په هغه څه باندې تبدون تاسو ښکاره کوئ او ما په هغه څه باندې تکتمون چې تاسو پټوئ. دا تخویف شو، تاسو پټ او ښکاره خبرې ټول الله په علم کې موجود دي، لہذا چې کوم سب تاسو باندې کې نیول دي که هیڅ چا ته نه دی ویلي هم الله تعالی به د هغې سزا تاسو له درکړي چې کله دا خرابي. دا مضمون چې ما علی الرسول الا البلاغ دی، په نور ځایونو کې هم په نور الفاظ سره ذکر شوی دی. دلته کې هم دغه مضمون دی چې په نبی علیہ السلام باندې صرف د واعظ او نصیحت او رسول بس. دا غي نه اخوا چې کوم دی نو انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. هدایت پر رسول د الله تعالی کار دی، د الله تعالی خلق پیژنې چې کوم د هدایت مستحق دي او هغه هم پیژنې چې کوم مستحق نه دي. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. دا اوس بله مسله ذکر کیږي، هغه دا ده چې په دنیا کې دوه څیزونه چلیږي، یو خصیص یو بلسیس، یو مردار یو پاک، حلال حرام. نو دا خراب او خدا یو جنس یو عام کلیه شو، یو چیز خی بل خرابي، خبیث د خراب سیستم ویل کیږي او طیب خصیص ته ویل کیږي. بیا د خراب او خچ کم دین د دې ډیر زیات مصداقات کیدي شي، لکه خبیث ته ګنده سیستم ویل شي، خبیث ته حرام مال ته ویل شي، خبیث بدعمل سړی ته ویل شي، او خبیث خراب عقیدې ته ویل شي، خراب کردار ته ویل شي، خراب تعلیم ته ویل شي، خراب پیشې ته ویل شي. بیا طیب خطه وایي، نو طیب هم خپل مصداقات دي. طیب حلال هم مصداق دی، دا شان خسته عمل هم مصداق دی، کل مؤمنان خلق دا هم مصداق دا طیب دی. الله تعالی وایي چې خبیث خراب او پاک خو یا ګنده او پاک د یو شان نه دي، دا بدل دي، د یو بل نه بیل دي. نو یو دا مسله شو چې خراب او خو د یو شی په پتل باندې تلل دا ټیک کار نه دی. دویمه خبره دا ده چې ولو اعجبک کثرة الخبیث، اگر که په تعجب کې واځي تعالی را ډیرواله د پلیت شي، پلیت شي که ډیر هم زیات شي نو تاره په تعجب کې او ته په تعجب کې ولېږي د دومره زیات شوی څنګه دی، نو بیا هم دا خراب دی، دا ښه نه دی. دې کې دې مسلې طرف ته اشاره شوله چې کوم شی خراب دی، خراب سیز ملګری که څومره ډیر شي او د خراب شي وجود که څومره ډیر شي په دنیا کې، د خراب سیز ملګرتیا کول چې ملګری ډیر دی یا د خراب شي په دنیا کې په خپله باندې ډیر دی، دا د دې خبرې دلیل نه ده چې دا ټیک سیز دی، پاک سیز دی، دا د حق والا سیز دی. د دې ډېر مثالونه شته دي، لکه اسلام هم کفر دی، اسلام دا طیب دی، کفر دا خبیث دی. ټوله دنیا کې تاسو وګورئ نو مسلمانان د کافرانو نه څو چونده کم دي او کافران څومره ډېر دي. نو دا د دې خبره نه شوه چې ولو اعجبک کثرة الخبیث کې دې خبرې ته اشاره شوله چې د خراب شي ډېروالی دا د هغې د حق پرستۍ دلیل نشي کېدلی. دویمه دا ده که د خراب سي سره ټوله دنیا ودرېږي نو بیا هم خراب دی، لہذا د خراب سیز په ملګرتیا باندې په ډېره ملګرتیا کولو سره هم خراب شیز د ښه شیز نه ګرځي. نو د خلکو ذهنونو هغه عقیدو باندې تردید شو چې هغوی دا خبره کوي چې یاره که پلانکی شی ښه وي نو خلکو به یې ملګرتیا کړې وي. لکه ډېر خلک ملحدین د اسلام دشمنان
په اسلامي نظام باندې چې اعتراض کوي نو وایي چې اسلامي نظام قابل قبول نظام وي نو په دنیا کې منافذ وي خلکو منافذ کړي وي خو چې نافذ نشو نو معلومیږي دا چې د دوی عقیده دا ده چې دا ټیک نشو ماډرن دور سره پیټ نشو دغه شان باندې کانو خلکو باندې دوی اعتراضونه شته چې دا علما او نیکان خلک دا واقعي قیمتي خلک وي او د څه معیار لرلې نو دا بلوي حکمرانان جوړ شوي په موږ باندې وای نه جوړيږي وای وجه دا ده چې دا وای نبی دا د دوی ویل یو نشته معیار یې نشته نو د څنګه قرآن دا غي جواب چې ښه او بد د یو شان نه دي اگر که د بدوالی د بد شي دا ډیروالی ته په تعجب کې مواجهي بیا هم دا بد شي دی اوس دا مسله ده چې د خو د بد تمیز به تاسو کې پس شي به معلومه نو دې لپاره د خو د بد ته تمیز د لپاره بهترین سیز اولنې سیز دا قرآن او حدیث دي شرعي علوم دي اسماني واحده علم کلام کې بده باندې د تفسیری موضوع ده چې قطعي دلیل چې کوم دین او دا قرآن او حدیث دي قطعي دلیل چې یو شی خواله بدواله ته معلومه د علم د لپاره بنیادی سیز چې کوم دین دا اسماني کتاب قرآن دی د نبی عليه السلام هدایت دي داغه نورسته عقل سلیم روغ عقل چې کوم دی دام بده کې کردار لري خواص خمسه بده باندې شز معلومیږي خو بده کې اولانې څه چې کوم دین آسماني شریعت ته او دغه تایید چې کوم دین استوده بقره کې تر شوی دی چې ډېر پیری بتاس یو شی خګړې او تاسو د پاره د انجام پر لحاظ باندې بدی او ډېر پیری بتاس یو شی خګړې خو د انجام پر لحاظ تاسو د پاره بدی والله يعلم وانتم لا تعلمون الله به پويږي تاسو په نه پويږي نو خبيث د بس او د خصص په جنګلو دا په قرآن او حديث سره کیږي په دې سره معلومیږي او د باطل او د تاییدونو نه او د هغه د نشریاتو نه او د شور نه دغه بس خواله یا بدواله ته نشي معلومولې البته دومره خبره ده دا یو تجربه ده کوم چې امام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کړی ده عوام ته وایي چې کله تاسو باندې تلبیس راشي ګډوډي راشي تاسو نه حق او باطل ګډوډ شي تاسو به نه پوهیږئ چې را موږ د چا سره ملګری شو ډیر باطل هم د حق په جامه کې را داخل شي او تاسو نه لار خطا کې نو تاسو بس چل کوي نو اوس کوم کسان چې قرآن او حدیث باندې پوهیږي به دغه ځکه مسله معلومه کی چې کوم په نه پوهیږي عوام خلک دا به چا لار اختیار کوي د خطا کېږي بیا نو امام ابن تیمیه رحمه الله وی او عوام خلکو دا چې کله تاسو حق او باطل معلوموي نو اول به تاسو وکړي چې حق او حق دی خدا باطل به پیژنئ د زمانه کې ټول نغټ باطل شي دی لکه په هغه زمانه کې ابو جهل احزاب داسې نور خلکو چې لخکاره په کاره باندې کافرانو ورسته د زمانه کې هم داسې خلک راغې سبایین خلک راغې دغه شان کې یو زمانہ د منګولیانو تیر شوله یو زمانہ د صلیبیانو تیر شوله او د زمانہ کې یورپ چې کوم د یورپی یونین هغه د اسلام لوی دشمن دی لکه اسرائیل او عیسایان او يهوديان چې کوم اتحاد دی ابن تیمیه رحم الله وای د وخت لوی کافر به معلوم کی چې په دې زمانہ کې د ټول نغټ طاقتور کافر چې د اسلام مقابله دراوته د سوق دي د معلوم کې دا مرمن خډر آسان کار دی وای دا چې د معلوم کنده یو د باطل شی دی اوس د باطل غش سی کوج به کم ځای کې لګي نو چې د باطل کم ځای په غش باندې وشتنه ته پوهې چې د قضې حق پروت یعنی د باطل خلکو چې رچا تایید کا او رچا مرسته کوله په خپل میډیا باندې چاله سپورټ ورکاو چاله پیسې ورکولې د چاله ملګری افراد ورکول رچا تایید کا او رچا نه مشورې غستري نو ته پوهې چې د باطل خلک خراب خلک دي بس په نه جامه کې د غداران دي او چې کله د دې غش په کوم ځای کې لګیدل چې مخالفت کوي او څوک یې وجه او څوک یې نیو څوک یې ټارګټو نو ته پوهې چې هم د باطل مقابله د څوک ولاړ د دغه سړی په حق باندې دغه حق پروت موجود دی در ابن تیمیه رحمه الله یو اندازه راځي ته تخمینه ویل کېږي یو تجربه ده چې د معلومیږي دا قلم د خبر راخلي نو دغه خبر داش وجه یو خدای رج پالي د خیو شانت کې نه دی دویم د پالیس شي ډیرواله د هغه ډیر ملګرو د وجنه د هغه بدواله چې کم دی هم د خنه ګرځي بدغه شان بد وي یو لاند اندازې تاسو د څه واخلې دی کلو کې ډیر زیات خلک شته اوسې کې ډیر نارینه پکې شته موږ درس ته قرآن درس ته ناس نو قرآن آسماني کتاب موږ ته کسان ناس خو کله کله چا ورنډي راوستل یو زناکار عیاش کسه راوستو چې هغه د حیا او غیرت او د هر سنتیرو نه ایمان او نه اسلام او نه اخلاق او هیڅ شی نو دیانتداري امانتداري په کې نوم نشان نو او دم چورې لراوستو نو کېده چې نه حلس کړي تراجم شي نو اوس د دم دا ډېرې دل او دغه د بی غیرتۍ تراجم کېدل دا دغه د پرست دلیل خو نشه ګڼو نو دلته کوم دغه خبره شو چې ولو اعجبک کثرت الخبيث اگر که تا دغه شیونو ډیرواله تاسو تعجب کې واچي دغه پریت چیز ډیرواله په تعجب کې واچي نو بیا هم بد دی او نور زګونو کې زی بزی براشي
چې اکثر خلک د رای په لحاظ سره د حق قائل نه د باطل قائل، بل اکثر الناس لا يعلمون، بل اکثر الناس لا يعقلون. دا زه په ځمانه تیر شوی دي. نو بده کې کوم مضمون طرف ته اشاره شو. الله فتقوا الله ويرګ د الله تعالی نه یا اول الالباب خوندان د عقلونو لعلکم تفلحون. دې د فارغ تاسو کامیاب شي. ځینې مفسرین بده کې واقعیا ذکر کړی د صحابه کرامو دور چې یو صحابي راغی نبی عليه السلام ته ویل چې د جهالت په زمانه کې ما به د شرابو کاروبار کاو، هغه باندې ما ډېرې زیاتې پیسې ګټلې دي، اوس ما د شرابو کاروبار پرېښی دی خو هغه پیسې را سره دي، نو که زه دا په جهاد کې ولګوم او دیني خدماتو کې لګوم نو څنګه به؟ نو نبی عليه السلام په جواب کې ویل چې پلیت او پاک یو شان دي نه، یعنی په دې لاره کې پاکه پیسې کار ور کوي، پلیت پیسې نه ور کوي. او د حدیث الفاظ دې دي چې کدا پیسې ته غونډي ولګي نو د ماشي د وزر برابر حیثیت د الله تعالی په نسبت نشته، اته ته پټه سبب هم نه ملایوي. دا یو شی ته جمع کړي دي بس. پلیت او پاک یو شان دي نه دي او دا د پاک او پیسو لاره ده، لہذا دغه مرداري دي ته مراوړه. داغي بتایید کې دا مستقل آیات نازل شو. یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسان د ایمان راوړی دي لا تسالوا عن اشیاء، تاسو ته بوسونه مکه وای د ډیرو شیونو، یعنی هغه ضروری نه غیر ضروری په کې هم شامل شي. ان تبدل لكم تسؤكم که خارج تاسو د پاره تاسو به خپکیږي پاګي باندې خپکای تاسو. دا اوس ادب د سوال شو چې کړه تاسو مسله باندې ځان پویوي، نو ځان پویول د پاره خپل یو ادب پکار دی، په ادب کې ودانه تاسو کوي. هغه ادب دا چې د کومې مسلې ضرورت نه به ضرورت تاسو نه مکوي، چې هغه نه سره عقیده سره تعلق شته، نه سره عمل سره تعلق شته، اس زایت تاسو نه. لکه مثال په تور باندې د نوح علیه السلام کشته جوانو دغه وګدواله سمره 100 کیلومتر 100 میټر او پلانواله سو غزو د دې سوالات او عقیده د عمل سره تعلق د اسمنه او غزای کول. ابراهیم علیه السلام چې کوم ګډه لال ک نوخکاری به کوم ځکه براته دی غوخه چاو کوړ اډوي کوم ځکه ته وریدل یې صفات هم نه لګي د دې سوال صفایده د عقیده د عمل سره تعلق دی. ته موسی علیه السلام د پلار سره تاریخ سی ویلی دي، د موري سره اس پیدا هم نشته د خبرو. دا نمونه سوالات چې کوم دي دا غیر ضروري سوالات. دلته کې د سوالاتو ذکر راغلی د غیر ضروري سوالات مکوي، ادب شو. خو د سره سره د مسلمان شان دا دی، نبی علیہ السلام فرمایي چې د مؤمن د اسلام او د دین خواله دا دی چې هر هغه عمل به دې پریږدي چې په کم کې چې کم لا یعنی دا غیر نه دنیوي پیدا نه اخروی پیدا. یو بل حدیث کې دی چې کل عبث حرام، هر هغه شی چې نه دنیوي پیدا شته نه اخروی پیدا شته هغه شی د مؤمن لپاره حرام دی، ناجایز دی. نو دې عباسیاتو کې به مسلمان نه داخلي کې ولی دا ټیم ضایع کوي، ټیم ځان د بچ کول د خاطر باندې با ټیم ضایع کوي، فائدې نشته دی. دلته یو نقصان دا ذکر شوی دی چې کدا تاسو ته بوسونه کوي او تاسو جواب میلاو شي تاسو بخښه شي، او دا به کوم وخت چې کله قران نازلېږي په هغه ټیم کې په تاسو خپه شي. اوس قران نه نازلېږي، نور د ختم نبوت سلسله مکمل شوی ده. اوس یې نقصان دا دی چې وخت ضایع کوي، چې وخت ضایع کوي نو هم د ادب شو چې پاک ته بوسونه به سړی نه کوي، چې کوم د عمل او عقیده سره تعلق یقبه کیږي دا غیر علاوه نه کیږي. نو چې کله پاک ته بوسونه کول ناجایز شو د مسلمان د دې وجه مسلمان وخت قیمتي دی. او نبی رسول الله دعاګانو کې ویل چې اللهم اني اعوذ بك من اضاعه الوقت، اے الله د وخت ضایع کېدل نه پناه غواړم چې وخت را نه ضایع نشي، قیمتي وخت را نه ضایع نشي. نو په دې حکم کې باغ خلک ټول داخلي چې کم د ټي وي نه او د انټرنیټ نه ورته کېږي نو او د گیمونو نه ورته کېږي نو فرض منځو دغه شان د اسلام اس بکار باندې د خلک رانغي اس بکار باندې. یو قسم خو هغه د دین محافظین دي چې په دغه شزونو باندې د اسلامي عقیدې سره عادت ساتي، د کفارو جوابونه کوي، په ټیم د اسلام ترجمانی کوي. دا خو بيخي مجاهدینو کې شمار دي، د اسلام محافظین دي. خو چې کوم بس براته دي بس کمنټونه دی لایکونه دي او تصویرونه دی شایع کول او بس دغه شزونه باندې پیسې خرچول او وخت ضایع کول د ځوان هیڅ هدف نشته. دا سيزونه هم بده کې داخله چې کله عبث حرام د مسلمان شان سره دا مناسب نه لري چې کارونه کوي. نو کدا خلک مسلمانان به خو د مسلمان کوم ذمہوار ډیوټي چې دا ونه کړل او د کوم څه چې منشي او باقي کې اختش. د دې آیاتونو مبارکه د نزول مبارک مفسرین لیکلي دي چې اقرا بن حابس یو صحابي دی، کله د حج فرضیت حکم راغی نو د نبی علیہ السلام نه تاسو چې د حج ارکل فرض دي کنه به عمر یو پیر فرض دي. نبی علیہ السلام جواب ورنکو، نبی علیہ السلام خپل خبر جاری ساتله. د بیا را تاسو کو خبري منس کی
نبی علیہ السلام بیا ځان غلی کو دریم پیر بیا تاسو کو د حجر کال فرض کیږي نه عمر کې پیر فرض دي نو نبی علیہ السلام ته ویل د مخ را واړو او ورته ویل چې کله ټکه ما ویل چې او ارکل نو یقینا چې ارکل باندې بیا فرض به تاسو باندې بیا تاسو کولای نه شي بیا تاسو خپای پیسې بر سره نه دونه وخت بر سره نه لہذا استبوسنه مکوي وحی نازلېږي په خپل باندې تاسو جواب ملاويږي چې جواب ملاويږي نو تاسو خاموش کینئ د استبوسنه مکوي کنه نو دغه د جواب هغه وخت پورې خدای خبره و چې قرآن نازلېږي په خپل په جواب ملاوي شي او که فرض کړه قرآن د نازلېدلو باوجود تاسو تبوسونه کوي او جواب ملاوي شي او جواب تاسو د مرضی خلافي نو بیا تاسو به خپي نو لهدا د سیمه کوي الله تعالی وی ایها الذين امنوا هغه کسان تاسو ایمان راوړی دي لا تسالوا عن اشیاء تبوسونه مکه وای دا ډیرو شینو چې پیدا پکې نه ان تبد لكم كخارج تاسو د پاره تاسو کوم به خفقای تاسو وان تسالوا ک تاسو تاسو کوي حين عن هذا غیب بارکی حين ينزل القران په وخت چې نازلې قران تبد لكم نخاره وش تاسو ته عف الله عنها ما فکر الله تعالی تاسو ته د غیب بارکی عباس تاسو نه کول دسی دا چونګي ګستاخی بیا دبیم ده نو الله تعالی تاسو ته معاف کړلی ولی زګه چې د عباس تاسو نو حرمت په وخت نو نازل شوه خلق اول خلق ته پته نه و نو بس هغه په حال معاف شو والله غفور حلیم الله تعالی بخون کې او صبرناک دی